خلافت ځکه چې انسان د خلافت لپاره پیدا دی. انی اعلم غیب السماوات وعلم آدم الاسماء كلها وخود آدم علیه السلام ته نومونه ټول او استغراق حرفي موږ ځکه ویو چې به خلک وي چې علم غیب ثابت دي. نو موږ ورته چې دلته کې به موږ دا ویو چې کلو به کې راغلی. نو دا خو بیا د سلیمان علیه السلام د بلقیس باره کې هم راځي که اوتیت من کل شی، هر شی وله ورکړی شوی، تدمر کل شی، هر شی هلاکو، یاخذ کل سفینة غصبا. بیا هلته کې هم نه صحیح کېږي، هلته کې هم تاویل کوي. ثم عرضهم على الملائكة ثم عرضهم على الملائكة ثم علمهم ثم عرضهم على الملائكة وعلم آدم الاسماء. پتو لګي چې د انبیاو استاد چې دا صرف الله رب العالمین، ملائک منځ کې واسطه. وعلم فعل فاعل ضمیر راجع دی الله تعالی فاعل او الادم مفعول به. نو آدم شاگرد او الله استاد، مدرسه نوم دی د استاد او شاګرد. الاسماء پتو لګي چې د استاد او د شاګرد په منځ کې د لوستو لپاره هم څه شي و شاګرد دی استاد نه، استاد دی او شاګرد نه، دواړه خو چې کتاب نه. یا لک الرحمن علم القرآن. نو انسان کامل خو جناب رسول الله دی. نو الله په خپل اولنې استاد دی د خپل کلام. الرحمن علم القرآن، علم الانسان ما لم يعلم. فقالوا یا الله پاک انبیونی پیش کئی ماتا باسماء هؤلاء، نمونه د دې سجنو. قال ان کنتم صادقین، که تاسو رښتونی په دې خبره کې چې د انصار او فساد. قالوا دی سبحانك پاک الله رب العالمین. نو دا ملائکو د خپل علم نه نفي وکړه. قالوا دی سبحانك پاک الله تا پاکی د تعالی الله علم لنا نشته موږ له علم ان الا ما علمتنا مگر دومره علم تا موږ را کړی دی. انك یقینا انت خالص العلیم علم والا الحکیم حکمت والا. علم متاثر دی او د آدم علیه السلام په پیدا کولو کې حکمت هم شته. قالوا یا الله پاک یا آدم علیه السلام. آدم علیه السلام خپل نوم چې دی څوک د نوم عبدالغفار دی او آدم گندم رنگی ته وي، گندم رنگ. څوک نوح علیه السلام نوم عبدالغفار دی او نوح ورته ځکه وایي چې د به ډېر جړل ناحه جړل بڑے. قال دو یا آدم یا الله پاک آدم علیہ السلام خبر که دوی لره په نوموندلي سره. فلما انباهم، هر کله چې خبرې کړو دوی لره په نوموندلي سره. قال وی الله پاک الم اقل لكم ایسنو میلی ما تاسو ته انی اعلم غیب السماوات، یقینا زه پوهېږم. تفصیل نه ما قبل دی مخکې ویلو که نه. قال انی اعلم ما لا تعلم، اتی شه ده انی اعلم غیب السماوات، یقینا زه پوهېږم په غیب د اسمانونو او ځمکې باندې. و اعلم پوهېږم و اعلم پوهېږم ما په هغه څه باندې تبدونه هغه چې ښکاره کوئ تاسو ما څه کنتم تکتمون چې تاسو پټوئ هغې لره. نحن نسبح بحمدک وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا، او کله چې موږ ملائکو ته سجده وکړه آدم علیه السلام ته. سجدې نه مراد یا انحنا ده، داسې ښکته کېدل، یا دا سجده تعظیمي ده، سجده تعظیمي. یا مطلب اشاره ده،
یا په طرف د آدم علیه السلام، لکه څنګه مونږه بیت الله شریف ته کوو. برطانیه بابا جی رحمت الله علیه وایي چې نه دا سجده تعبدي ده، ځکه امر د الله دی. او که الله پاک یو سړي ته ووایي چې د سپي ته سجده وکړه، موږ د سپي سره څه کار، دیوال ته وکړه، زموږ دیوال ته، موږ خو د الله امر منلی که نه. خو سجده تعبدي تعظیمي زموږ په مسلک کې نشته، زموږ په دین کې نشته. تعبدي خو یقینا کفر دی، تعظیما دا هم ناجایز او حرام دی. پخوا ادیانو کې تعظیما جایز و، لکه وخروا له سجدا. خو سر به صرف الله ته ټیټوي، غیر الله ته به نه ټیټوي. دې کې حریت وي، زما سر په غیر د رب نه بل چاته، ځکه بادشاه به خپله رب ته سجده کوي، نو زه د بادشاه او د دې سړي ټیټو سرولې وکړم، دومچلې راولې جوړ شم، بوټ پالشي ولې جوړ شم، شملن وهلن، خو په در کې د سبحان د خدای پاک غلامي سړی کوي، د رسول الله غلامي نه کوي. رسول الله ته سجده کول نشته دی صلی الله علیه وسلم. وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ کله چې موږ ملائکو ته سجده وکړې په طرف د آدم علیه السلام، نو سجده یې وکړه الا ابلیس، مگر ابلیس ونه کړه. او سوی ابا انکار یې وکړه. ابا سخت انکار ته وایي، لکه نبی علیه السلام وایي ټول به جنت ته ځي الا من ابا، مگر هغه څوک چې انکار یې وکړو. تپوس یې وکړو څوک؟ من اطاعنی دخل الجنه ومن عصانی، چا چې زما نه نافرماني وکړه دا ابا انکار. واستکبر استفعال، باب استفعال برای وجدان. وجد نفسه کبیره، وجد نفسه کبیره، ځان یې غټ وګڼه، یعنی شی څه شی نه و، واسې وږي وایي ځان غټ ګڼي. وجد نفسه کبیره، چې زه به دومره غټ سړی، لکه دا بعضې کسان چې په لارې ځي که نه داسې د هیلو په شان، لکه دله چې هګۍ ورغلي. طالب سړی به عاجزي کوي، د متکبرو مخکې متکبر ښه ټیک ټاک ځان سم ساته، چې خلک دا ګمان ونه کړي چې دا ته بلکل هسې یو شی نه. خو البته د خدای په دربار کې عاجزي ښه شی. الا ابلیس، مگر ابلیس نے کہا با انکار کو، واستکبر تکبر کو، کان من الکافرین، صار من الکافرین، نو دیو د کافرانو، یا د کافر وو. پادری پنډر اعتراض کوي چې قرآن نه خو معلومیږي چې دی رسته موږ ورته د مخکې کافر وو، خو آدم علیه السلام ته کفر نه معلوم. او دلته کې ساره په معنا تبینه کفران، کفر ښکاره شو. او کله کله ماضي په معنا د مستقبل هم راځي کنه، او ماضي صيغه ول استعمالي لپاره تحقق. نصار من الكافر يتبين كفران، دا د مخکینی نه حرامي. ابا واستكبر وكان من الكافرين، ابا صح انكار، واستكبر باب استفعال برای وجدان. وجد نفسه كبير، سشي نه وزان ته غټو. وكان من الكافرين، صار من الكافرين، يتبين كفرانه، كفر اخکار شو. لکه بعضې خلک وایي چې پلانکي سړی د لستوڼي مار ورستی ښکاره شو، د څه به نږدې کېږي، کته بره به کېږي، او چې مفادات واخلي بیا ستا لاس تش پاتې شي، هغه حرامي سړی به پورته بیول وي.
وکان من الکافرین نو ګرځید د کافرانو. دلته کې پادری پانډر پکې دا خبروم کې چې دې خبره کې موږ سر احمد خان مرګړه ده، موږ ورته هغه کوم د سړي جوړ چې سم ځکه هغه د جنت او د دوزخ او د ابلیس او د ملائکو او د آدم مانه داسې کوي. هغه به تفسیر لیکلی، تفسیر احمدی، د بابل تفسیر هم د بابل تفسیر ته ضرورت دی. هغه دا مې زمانه ښه مفسر دنیا کې نه تېر شوی. نو هغه دا معنی کوله وإذ قلنا للملائکة کله چې مونږ وی الله وی مونږ وی ملائکو ته قوت رحمانی ته سجده وکړئ آدم علیه السلام ته قوت بهیمی ته. نو سجده وکړه الا ابلیس مگر قوت شیطانی ونه کړه. دا د انسان په جسم کې قوه دي او جنت منت نشته دی، خو دا داسې لکه مور خپل زوی ته ووایي چې تا له ګوړه راکړو یا راشه تا له ټافي راکوم بل شی راکوم خواږه در کوم او منځ کې څه شی ورنه کې هسې وغولئ راوغولئ. وی الله به کوم دا خلک غولي، موږ یې غولئ خو په شی رښتیا. او جنت نشته دی، دا ښځه یا څوک چې سړی ګورې بلا راغله یا دا ماشومان به چې پخوا سنتلو سو ډاکټران سنت دي پخوا به په تختې باندې یا په دغه باندې کښېنو په څه ورته وایي خانک باندې ورته به ته وګوره المنګک دی ټس لاندې به تېنه جوړی به تېنه لږ ځینې خلکو ته خپل سنت هم یاد وي ځکه لوی لوی کسان اوس خو چې پیدا شي نو بس مخکې نه به یې تیار کړی نو چې بیا د 1400 کالو لا شوي نه تیار یې مخکې نه تیار خلک د 1400 کالو د 1300 کالو قسم په خدای اوس خو دې شی نو خلک واړه ماشومان د 9 کالو هغه بالغه داسې بد حال اوس دا ګیرې دومره زر راځي پته نه لګي. زه 14 کالو وم زما ګیره نه وه. وإذ قلنا للملائکة نو موږ ورته هغه کوم د سړي زوی چې تا موږ له دلیل کې پیش کړ. وإذ قلنا کله چې موږ ملائکو ته سجده وکړه آدم علیه السلام ته نو آدم ذکر خو په دې کې او دا خو د صریح نصوص نه منکر دی. دی بیا هسې پیدا شوی دی، دی قوت رحماني نه او قوت شیطاني نه او قوت بهیمي نه پیدا شوی دی. څه شی دی؟ ابلیس ونه کړه او ځان یې غټ وکړو وکان من الکافرین او ابلیس ته هم حکم شوی لکه سړی مدرسې کې یا ډایرکټر چېرته یو سکول وزټ کوي او هیډ ماسټر ته وایي چې دا سکول صفا کوي که نه نو دا حکم چا ته دی؟ هیډ ماسټر ته خو داسې نه دی که نه خو ټولو ته حکم دی. نو الله ټولو ته حکم کړی لم تسجد ولې سجده نه کوې اذ امرتک الله تسجد اذ امرتک. وقلنا مونږ اے آدم علیه السلام اوسېږه انت ته وزوجک بیبي ستا په جنت کې نفي د عبادت د خاکی نه. وقلنا مونږ اے آدم علیه السلام اوسېږه ته انت ته وزوجک بیبي ستا عطف د ضمیر بارزه دا راغلی دی. عطف د ضمیر بارزه چې په بل راشي نو درمیان کې فصل راځي نو دلته کې فصل راویسته اسکن انت وزوجک الجنه وکلا خورئ منها د دې نه رغدا وافره حيث شئتما کوم ځای کې چې تاسو خوښه شي ولا تقربا هذه الشجرة من نږدې کېږئ دغه ونې ته. خو تعین د ونې من فضول العلم
بعضې خلک وایي چې دا د غنم ونه نو د غنمو خو ونه نه بوټې او بس یو ونه ونه زموږ پکې څه کار یو سړي یو عالم نه تپوس وکړ د شیطان زامن شته هغه وایي زه نه په واده کې وم نه په ښځه کې وایي زامن شته یو تی او یو نور به وي شیطان ښځه شته نه موږ ولیمه کې څوک وو ملنګ مولوي صاحب نه چا تپوس وکړ د اول اسمان د څه دی هغه ولې ته پکې دوکان کوې کښېنه زړه د ځمکې خبرې کوه اسمانونو کې ګوتې وهي نو دا خلک ما ته زمونږ ملګری ما ته وایي چې دا ابن بطوطه په کوم ځای کې پیدا شو ما دا ستاسو کور کې ما روغ شي سړی د بطوطې تپوسونه کوي نو من فضول علم خبرې تپوس نه پکار لا تسألوا عن الله قرآن کې پیغمبر ته وایي خلکو ته لا تسألوا عن اشیاء ان تبد لكم تسؤ باید سوال چې کنه د هغې اصل نه بنیاد یې نه سر یې نه خپي ولا تقربا هذه الشجرة دغه ونې ته او څوک وایي چې که د غنم وي لکه قرآن کې راځي که نه شجرة من یقطین وانبتنا علیه نو د کدو خو ونه نه وي خو مطلب دا نه چې دا معجزه و دا او دا الله رب العالمین د ونې شکل ولا ورکړه الله په دې قادر دی خو بس یو بوټی و هغه یې وکړو نو الله ورته وایي ولا تقربا مه نږدې کېږئ دې ونې ته فتکونا شی به دا دواړه من الظالمین خپله حصه به کمه کوي لکه یو سړي ته دلته کې اردي اچولي که نه ورته ګلونه پولیس افسري هغه ته وایي چې یاره دغه ځي ته به نه ځي چې هغه لاړ شي هغه ګلونه دې کوز کړي مطلب یې درجه یې کمه شو دا نه دی چې د ظلم معنی دغه شانې شي چې انتهایی ظالم ځکه ظلم په معنی د شرک سره هم راځي او قرآن کې دا ماده مستعمله ده خپله حصه به کمه کوي ثواب به کم کوي لکه الله قرآن کریم کې فرمایي کلتا الجنتین آتت کلها ولم تظلم منه شیئا سورة کاف کې چې دو باغونو میوې ورکولې او شی کمونه فازلهم الشیطان نو اخوی گول دی دوانو در شیطان شیطنه په معنی بعید من رحمت الله د خدای د رحمت نه لري او ابلیس بلسا بولس بلسا په معنی د نا امید د رحمت د الله جهنم کې یو کندر هغې نوم بولس دی بولس د نا امیدۍ کندر او د شیطان شیطنه نو خو ګل دوی لره شیطان نو وی وستل مما د ازنا کانا فی چې دوی باغې کې او دا نسبت مجازي دی وستل خو الله دی خو نسبت د ته کې ځکه د کاسب جوړ شي دی وقلنا من ورته ای بیتو لاړ شي بعض استاسو لپاره بعض استاسو لبازین د بعض لپاره عدوون دشمنان بوي او استاسو لپاره په ځمکه کې مستقر زیاده آرام بوي زیاده قراري ومتاع الهین او فایده بوي الهین تر وخت پورې فتلقى آدم من ربه كلمات فتلقى ازدکړي اخذو وای غستلی من ربه در خپلنا کلمات یو څو کلمې اكم قال ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا فرعون سوي شیطان سوي فقط شیطان وما جزي کړه وکړه نو شیطان ورته چې فبما اغويتني تاسو گمراه وعد علیہ السلام سوی قال ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا فتلقى آدم من ربه كلمات یوڅو کلمې فتاب علیه مهرباني وکړه په هغه باندې سیندی سے فرمای مادی
اور روحانی ترقی کا حصول چې الله ته رجوع کی نظام ته واپس شي دستور ته واپس شي نو مادی اور روحانی ترقی کا حصول بے حاصل ہے مادی بم حاصل ہے روحانی بم حاصل ہے انه یقینا اللہ رب العالمین دا اللہ رب العالمین زر زر توبہ قبلون کے زر زر پخلا کے دن کے رحم والا دے مونږ ورته ای بیتو لاړ شي منها د دینه جميعا ټول فإما یاتینکم مني پس کراغه بشارت ده کراغه تاسو زموږ طرف نه ہدایت نو چا چې تابعداري وکړه د هدایت زمانه به یې پاغي منی ولا هم يحزنون نه بدی غمجن شي والذین خلق کفروا کافرون وکذبوا دروژن کې آیاتونه د مولای کا اصحاب النار د جهنمین دي هم فيها خالدون دی په جهنم کې همیشه یا والذین کفروا وکذبوا نسبت دروغ کوي یا دروغجن کوي آیاتونه نو دلته کې سیندی رحمت الله علیه فرمای چې قانون الہی کی پاسداری فطری تقاضا اور حکومت کی حصول کا ذریعہ ہے حکومت کی حصول کا ذریعہ قانون الہی کی پابندی فطری تقاضا اور حکومت کی حصول کا ذریعہ ہے لا خوف علیہم ولا هم يحزنون خوف ستوي خوف یو حالت ده چې عارضی کی انسان تا پوخا د تکلیف نه خوف یو حالت ده خوف ایک حالت ہے جو انسان کو عارض ہوتا ہے تکلیف سے پہلے خوف یو حالت ده چې دا انسان تا عارضی کی پوخا د تکلیف نه او حزن دا یو حالت دی چې عارضی کې انسان ته پس د فوت کېدو د مرغوب نه یو ستا یو مرغوب شه دی هغه فوت شو نو سړی ستومانه شي نو دغه ته حزن یو حالت دی چې عارضی کې انسان ته پس د فوت کېدو د مرغوب شي نه نو موحد منی او نظریاتی سړی منی او مجاهد منی خوف هم نشته او نه په حزن شته والذین کفروا کسان چې کافران دي وکذبوا بیاتنا دروژن کې آیاتونه زما دا کسان جهنميان دي هم فيها خالدون دي په دې جهنم کې همیشه